بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو الصرف په سلسله کې دا زمونږه 41 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د التقاء ساکنینو کوم قانون دی دا غي د پاره کوم تمهیدی خبرې دي هغه تمهیدی خبرې به مونږه په دې درس کې ذکر کوو او کوم راتلون کې درس دی نو ان شاء الله تعالی پاغي کې به مونږه د التقاء ساکنینو کوم قانون دی نو هغه قانون دا به ذکر کوو. د ټولو نه لومبه دا خبره چې التقاء ساکنین دا څه ته وایي. د التقاء معنی دا ملاویدل او ساکنین دا تسنیه دا د ساکن. نو مطلب دا شو چې د دوو ساکنینو ملاویدل او د دوو ساکنینو یوځای کېدل دیتا التقاء ساکنین وی په عربی کې. نو دغه التقاء ساکنین دا په دو قسمه باندې دی. یو ته التقاء ساکنین علی حده وی او دویم قسم ته التقاء ساکنین علی غیر حده وی. التقاء ساکنین علی حده دی ته وی چې پاغې کې درې شرایط وي چې په کومو ساکنینو کې دا درې شرایط موجود وي نو مونږ به دغه ساکنینو ته التقاء ساکنین علی حده وایو. پاغې کې لومبه شرط دا دی چې په دغه ساکنینو کې لومبه ساکن دا مدوي یا یای تصغیر وي او د مدی او یای تصغیر په دې باندې تفصیلی بحث دا مونږه په مخ کې دروسو کې کړو. مختصرا دا چې مده به مونږه هغه ته وایو چې د حرف علت ما قبل حرکت دا غي موافق وي، یعنی د الف نه مخکې حرف باندې زبر وي، د یا ساکن نه په مخکې حرف باندې زیر وي او د وو ساکن نه په مخکې حرف باندې پیش وي. دې ته به مونږه مده وایو. او د یای تصغیر دا غي پہچان دا دی چې لومبه حرف و دا غي مضموم وي، دویم حرف به مفتوح وي، په دریم ځای کې به یای ساکنه وي. تدین بعد که یو حرف وي نو د هغې د حرکت څه اعتبار نشته. که دو حرفونه د یای ساکنې نه وروستو د لومبې حرف به مکسوري د دویم د حرکت څه اعتبار نشته. او که درې حرفونه نو لومبې حرف به مکسوري دویم ځای کې به یای ساکنه وي او دریم حرکت څه اعتبار نشته. نو لومبه شرط دا دی چې لومبه ساکن دا به مدوي یا یای تصغیر وي. په دې دواړو کې یو سیز دا ضروری دی. دویم شرط دا دی چې دغه دویم ساکن دا به مدغم وي، یعنی دا به په بل حرف کې ورننوته وي. او دا غینه آسان تعبیر مونږه داسم کولای شو چې دغه دویم ساکن د پاسه به شد وي. دریم شرط دا دی چې دغه دواړه ساکنین دا به په یوه کلمه کې وي. نو چې په کومو ساکنینو کې دا درې واړه شرایط موجودو نو هغې ته به مونږه التقاء ساکنین علی حده وایو. مثلا مونږ سره لفظ دی احمار. نو احمار کې دو ساکنین جمع شوي دي، یو الف دی او دویم را ده. نو په احمار کې د درې واړه شرایط دا موجود دي. لومبه ساکن دا مده ده، یعنی د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده. دویم ساکن مونږ سره را ده او دغه را دا مدغم دا په بل را کې. او تاسو ته ما ویل چې تدینه مونږه تعبیر داسم کولی شو چې د دویم ساکن د پاسه شد وي، ځکه چې کم یو مشدد حرف وي نو په هغې کې لومبی حرف دا ساکن وي.
مثلا مونږ وایو اتا ابا، نو بکم حرف باندې چې شد راغلی وي دا په اصل کې 2 حرفونه وي، لومبی حرف ساکن وي او دویم حرف دا متحرک وي. نو په احمار کې لومبی مده ده او دا دویم ساکن دا مدغم دی، دا پاسه په شد دی، او دریم شرط پکې دا دی چې دغه الف او را دا دواړه په یو کلمه کې دي. لہذا احمار را کې دا کوم ساکنین جمع شوي دي، نو موږ به دې ساکنینو ته التقاء ساکنین علی حده وایو. تدې دویم مثال موږ سره دی احمورا. په دې مثال کې هم دغه درې واړه شرایط دي، واو مده ده او دا دویم ساکن مدغم دی او دواړه په یو کلمه کې دي. او د یای مدی مثال موږ سره دی سیرون. لومبی ساکن مده ده، یای مده ده، دویم ساکن مدغم دی یعنی د پاسه په شد دی او دواړه په یو کلمه کې دي. دا خو موږ سره د هغه مثالونه شو چې په دغه ساکنینو کې لومبی ساکن مده وي. او موږ دا خبرم کړی و چې د دغه لومبی شرط دی، نو پدې کې یا تدغه لومبي ساکن مده کېدل ضروری دي یا یای تصغیر کېدل ضروری دي. نو د یای تصغیر مثال موږ سره دی خویستون. نو پدې مثال کې دا یای تصغیر مثال دی او موږ د یای تصغیر پہچان هم دا ویلو چې لومبي حرف مضمومي، دویم حرف مفتوح وي، په دریم ځای کې به یای ساکنه وي. نو دلته دا خویستون دا یای تصغیر دی، نو لومبی ساکن دا یای تصغیر دی او دویم ساکن یعنی لومبی سواد دا مدغم دی او دواړه په یو کلمه کې دي. لہذا دا د التقاء ساکنین علی حده مثال دی. نو خلاصه دا شو چې التقاء ساکنین علی حده به مونږ هغه ته وایو چې په هغې کې 3 شرایط دا په یو وخت کې موجود وي. لومبی ساکن مده وي یا یای تصغیر وي، د دې سره سره دویم ساکن دا مدغم وي او دریم شرط دا دی چې دا دواړه په یو کلمه کې وي. کچری په دې 3 وړو شرایطو کې یو شرط موجود نه وي یا 2 شرایط موجود نه وي یا 3 وړه نه وي، نو په دې صورت کې بعد دغه ساکنینو ته مونږه التقاء ساکنین علی حده نه وایو، بلکې مونږ به هغې ته التقاء ساکنین علی غیر حده وایو. که په دې 3 وړو شرایطو کې یو شرط هم نه نو دغه به التقاء ساکنین علی حده نه بلکې التقاء ساکنین علی غیر حده بی. نو تقریبا د هغې 2 صورت جوړیږي. یو صورت دا دی چې په هغې کې د التقاء ساکنین علی حده لومبی شرط نه، دویم صورت دا دی چې دغه دویم شرط پکې نه، دریم صورت دا دی چې په هغې کې د التقاء ساکنین علی حده دریم شرط نه وي یعنی دواړه په یوه کلمه کې نه وي. څلورم صورت دا دی چې په هغې ساکنینو کې لومبی او دویم شرط نه وي. پنځم دا چې دویم او دریم شرط پکې نه وي. شپږم صورت دا دی چې لومبی او دریم شرط نه وي. اوم صورت دا دی چې دغه 3 واړه شرایط نه وي. نو دغه ته به مونږه التقاء ساکنین علی غیر حده وایو، او که 3 واړه شرایط پکې موجودو نو هغې ته به مونږه التقاء ساکنین علی حده وایو. بیا التقاء ساکنین علی حده دا په 2 قسمه باندې دی. یو ته وقفي ویلې کیږي او بل ته غیر وقفي ویلې کیږي. نو التقاء ساکنین علی حده وقفي هغه به مونږ دې ته وایو چې کله مونږ په دغه ساکنینو باندې وقف وکړو، د وقف د وجې نه مونږ سره بیا 3 ساکنونه جمع شي. د وقف د وجې نه مونږ سره بیا 3 ساکنین دا جمع شي. نو دغه ته به مونږه التقاء ساکنین علی حده وقفي وایو. مثلا مونږ په احمار را باندې وقف کوو نو مونږ به داسې وایو احمار. نو 2 ساکنین خو د مخکې نه و، یو الف او لومبی را. نو اوس په دې کې دا دویمه رام ساکنه شوه، نو التقاء ساکنین علی حده وقفي به مونږ هغې ته وایو چې د وقف د وجې نه په هغې کې 3 ساکنین دا جمع شي. او غیر وقفي به مونږ هغې ته وایو
چې د وقف نه بغیر پاغې کې دو ساکنین وي. التقاء ساکنین علی حده غیر وقفی به مونږ هغه ته وایو چې د وقف نه بغیر پاغې کې دو ساکنین دا جمع شوي وي. مثلا دغه احمار را لفظ دی مونږ په دې باندې وقف نه کوو بلکې دا مونږ د بل حرف سره یو ځای وایو نو مونږ به داسې وایو احمار زیدون، احمار زیدون. نو په احمار را کې اگر چې په دې باندې مونږ وقف نه کوو خو د وقف نه بغیر هم په دې کې دو ساکنین دي. لومبی الف مد ده او دویم کومه لومبی را ده نو دغه دو ساکنین دا په دې کې جمع دي. نو دا د التقاء ساکنین علی حده غیر وقفی مثال مونږ سره شو احمار زیدون. څنګه چې د التقاء ساکنین علی حده دو قسمونه دي وقفی او غیر وقفی، دغسی د التقاء ساکنین علی غیر حده دو قسمونه دي وقفی او غیر وقفی. اوس په التقاء ساکنین علی غیر حده وقفی مونږ څه ته وایو؟ نو دا به مونږ هغې ته وایو چې د وقف د وجې نه په هغې کې دو ساکنین جمع شوي. د وقف نه بغیر خو هلته یو ساکن وي لیکن کله چې مونږ په دغه لفظ باندې وقف وکړو نو مونږ سره دو ساکنین دا جمع شي. مثلا مونږ سره لفظ دی الرحیم، الرحیم، نو دلته اوس صرف یو ساکن دی یا او په میم باندې ضمه ده لیکن اوس که مونږ په میم باندې وقف وکړو نو مونږ به داسې وایو الرحیم. نو دلته د وقف د وجې نه دو ساکنین جمع شول، یو یا چې د اصل نه ساکنه وه او دویم د وقف د وجې نه میم ساکن شو. او التقاء ساکنین علی غیر حده غیر وقفی به مونږ هغې ته وایو چې د وقف نه بغیر په هغې کې دو ساکنین دا جمع وي. د وقف نه بغیر په هغې کې دو ساکنین دا جمع وي. د هغې مثال مونږ سره دی قالنا، قالنا. نو په دې کې دو ساکنین جمع دي، یو الف او یو لام او دا د وقف نه بغیر دی او دا التقاء ساکنین علی غیر حده دی ځکه چې اگر چې په دې کې دو شرایط موجود دي، یو لومبی مدم ده او دواړه ساکنین په یوه کلمه کې دي خو کوم دویم نمبر شرط مونږ ویلی او هغه پکې نشته دی یعنی دویم ساکن دا مدغم نه دی او نو دا التقاء ساکنین علی غیر حده او غیر وقفی دی. غیر وقفی ولی دی ځکه چې د وقف نه بغیر په دې کې دو ساکنین جمع دي. نو مونږ داسې وایو قالنا. نو دا مونږ سره تمهید شو. نو په تمهید کې مونږ دا خبرې وکړې چې التقاء ساکنین دا په دو قسمه باندې دی، یو ته التقاء ساکنین علی حده وی او بل ته التقاء ساکنین علی غیر حده وی. التقاء ساکنین علی حده به مونږ هغې ته وایو چې هغه د شرایطو سره ثابت وي او د هغې شرایط مونږ درې ذکر کړل. لومبی شرط دا و چې لومبی ساکن مده وي یا یایي تصغیر وي. دویم شرط مونږ دا ذکر کو چې دویم ساکن مدغم وي یعنی د هغې د پاسه شد وي. دریم شرط مونږ دا ذکر کو چې دغه دواړه ساکنین دا په یوه کلمه کې وي. نو که دا درې واړه شرایط په یو وخت کې موجود وو نو دغه التقاء ساکنین علی حده دی او که په دې درې واړو شرایطو کې یو شرط هم نه یا پکې دواړه نه یا درې واړه نه نو دغه ته به مونږ التقاء ساکنین علی غیر حده وایو. او بیا د التقاء ساکنین علی حده دو قسمونه دي وقفی او غیر وقفی. وقفی به مونږ هغې ته وایو چې د وقف د وجې نه په هغې کې درې ساکن حرفونه جمع شي او غیر وقفی به مونږ هغې ته وایو چې د وقف نه بغیر په هغې کې دوه ساکنونه وي. او التقاء ساکنین علی غیر حده دا غیم دو قسمونه دي وقفی او غیر وقفی. وقفی به مونږ هغې ته وایو چې د وقف د وجې نه په هغې کې دو ساکنین جمع شي او غیر وقفی به مونږ هغې ته وایو چې د وقف نه بغیر په هغې کې دو ساکنین دا جمع شوي وي. انشاءالله تعالی په آینده درس کې به مونږ د التقاء ساکنین علی حده وقفی غیر وقفی او التقاء ساکنین علی غیر حده وقفی او غیر وقفی د دې څه حکم دی ان شاء الله تعالی دغه به په تفصیل سره ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.